واحسنوا او تاسو نیکی کوئ ان الله بشک الله تعالی يحب المحسنين محبت کی دو نیکو کار سره واحسنوا یعنی تاسو خپل طریقې سره هر یو کار کوئ تاسو خپل طریقې سره او د خپل طریقې سره د کار د پاره چې هر یو کار په خپل طریقې سره وکړي په اعلی طریقې سره نو د دې لپاره قران مجید کې احسان لفظ استعمال شوی احسان لفظ قران مجید کې دغه شوی دی نو احسان په عبادتو کې هم دی په معاملاتو کې هم دی په عبادتو کې احسان رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه تفسیر بیان کړی دی په حدیث جبرئیل کې جبرئیل علیه السلام په انساني شکل کې راغی او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته مخامخ کې ناست او خپل ګوډ مبارک د نبی علیه السلام د ګوډ مبارک سره ولګیدل تحیات په شکل باندې سي او بیا د نبی علیه السلام نه یو سوال کو نو یو سوال د احسان په باره کې کړل چې مل احسان څه شی دی نبی علیه السلام ته فرمایل چې احسان چې ته د الله د عبادت کوي چې ته پزله کې دا تصور چې الله زوینم انسان مونږ کې په مونږ باندې ولاړ دی نو دې به دا خیال کوي چې الله زوینم کو دې سجدې لذي په سجده کې پروت دی نو د تصور دی چې زه الله وینم دغه رنګ انسان په رکوع کې دی نو د بزله کې تصور دی چې زه الله انم او د الله عبادت کو او کو دې نوی دا تصور خو ارسړی کولی شي چې الله ما ویني نو ته د الله د عبادت کوا چې ستا په زړه کې دا تصور وي چې زه الله انم او کو دې تصور نشي کولای نو دې تصور خو خامخا کوا چې الله ما اني او الله ما ته ګوري دا د احسان ویل شي په عبادت کې احسان دې ته ویل شي چې الله د عبادت کې چې الله چې ته الله ویني ستا تصور دی چې الله وینم او په معاملاتو کې احسان دې ته ویل شي چې کم شی ځان له خوخه دا بل مسلمان له خوخه او چې کم شی ځان له نه خوخه دا بل مسلمان لم نه خوخه دا په معاملاتو کې احسان شو او په عبادتو کې احسان دا شو ته د الله عبادت کوي چې ګویا چې ته الله اینه او کو د نشي کولی دا سوچ خو ارسړی کولی شي الله ما